علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام سره ناستو ما یو سوال یې وکړو ای شیء خیر للمرأة صحابه ته وایي چې کوم خوبي کم صفت د ښځې دپاره ډېر بهتر دی چې د ښځې عزت پکې محفوظ پاتې شي فسکتو ټول صحابه خاموش وو چې داسې به څه صفت وي علي رضی الله عنه فرمایي زه کور ته لاړم فاطمه رضی الله عنها نه مې تپوس وکړو چې ای شیء خیر للنساء د ښځو دپاره کومه خوبي ډېره افضله ده چې د دې عزت او ناموس پکې محفوظ پاتې شي نو فاطمه رضی الله عنها ډېر ښکلی جواب ورکړو قالت لا یراهن الرجال هغه خوبي چې دا زنانه په خپل ژوند کې د پردي سړي نظر پې پر ونځي دا دونه محفوظه وي چې پردي سړي ونه ویني دومره حیا نه کوي نو بھئی د دې خبرو تعلیم خپله مې زده کو خپلو لوریانو ته م ورکو خپلو بیبیانو ته م ورکو خپلو میندو ته ورکو دا د فتنې د فساد دور دی تاسو زمانه ډېر ښه پوهېږئ چې کومه زنانه همداسې بې حیا اوځي نو د خلکو په نظر کې وي یو ورځ څه نه وایي دوه ورځ څه نه وایي درېیم ورځ څه نه وایي ګیم ورته جوړ کړي بې عزته کړي ولې ما ته پې پړې نه دی راټیټ کړی نو دا عیاشي ختمېدل دا به د الله په خصوصي فضل او ستا په محنت سره به کېږي خو شروع به د خپل کور نه کې چې د خپل کور نه دې شروع کړه نو ستا دعوت په ببل باندې اثر کوي او کو زما لور بې حیا لباس اچوي او زه تا ته وایم چې بھئی د حیا لباس اچوه ښه کار دی نو اول به ته وایې چې مړه ستا پې په خپل عمل نشته نو